دارنګه یو حدیث مبارک کې راځي دا روایت علامه بهقي رحم الله نقل کړی دی وې دې سړي په وخت کې ماشه نه وته وخت کې څنګه نه وته ماشه وخت ماشه نه وته نو چې وخت ماشه نه وځي نو خو بیا سړي د دماغ راکړي کنه نو ته په ډېر تکلیف کې خدای وسو وکم دا څه په مصیبت کې پریوت دا خبر حسن بصری رحمه الله ته ورسېدو دا لوی شان تابعی دی تابعی چاته ولې چې صحابه کرام یې دي نو حسن بصری رحمه الله ته دا خبر ورسېده چې د پلان کې سړي وخت ماشه نه وته په ډېر تکلیف کې دی په ډېر مصیبت کې سر دی نو حسن بصری رحمه الله دا سره وروخته تراشه دا تاسو تکلیف دی نو حضرت وخت ماشه نه وته د ډېر زیات په تکلیف کې دی ما نو حسن بصری رحمه الله ورته فرمایل ویته د علاء ابن حضرمی رضی الله تعالی دعا ولي نه وایي علاء ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی وی چې کوم دعا غوړي واغه ته ولي نه وایي چې الله تبارک وتعالى د دې مصیبت نه تا خلاصون درکړي هغه سړي ورته حضرت کومه دعا ده ما ته خو نه معلومه نو حسن بصری رضی الله تعالی حسن بصری رحمه الله ورته فرمایل ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه او انس رضی الله تعالی په یو جهاد کې روانو په یو غزا کې او زمون امیر چې نو علاء ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ او من عمر رضی الله تعالی عنہ ګورو چې خیبر تلال شه پلان کې علاقه تلال شه دا جهاد وکړي عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت او موږ هغه د جهاد لګولو چې تاسو پلان کې ځای تلال شه موږ روانو په یو ځنګل خوش بیابانونو باندې ورلو چې ورلو خوش بیابان دی غیا نشتا او بنشتا د خوراک څه شي نشته دی موږ د تند نه ډیر زیات خراب شو تم اسونه او خان چې را سره هغه د تند نه خراب شو په ځنګل ورلو بشته دی نه چې حالت خو ډیر زیات خراب شو کنه نو علاء ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ کسانو شکایت وکړو چې حضرت تاسو د لخر امیر یې لخر په ډیر سخت مصیبت کې ګیر دی د تند نه راتلو کې ساروی مري او انسانانو مري څه چل وکړه علاء ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ د اسن راکوشو او 2 رکعات نفل وکړو 2 رکعات نفل وکړو 2 رکعات نفل او چې 2 رکعات نفل وکړه کنه اسمان ته داسې بروک تعالی سره اوچت کړو او دا سلور الفاظ دا سلور ټکی وایي صرف سلور ټکی کم یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم دا سلور ټکی صرف وایي علاء ابن حضرمی رضی الله تعالی صرف دا سلور ټکی وایي کم یا حلیم په حاصره یا حلیم یا علیم په عین سره بغیر د ټکی نه چې کوم عین یا علیم او یا علی علی نه مراد علی رضی الله تعالی مراد نه علی د الله تبارک وتعالى صفت ده یا علی او سلورم دا وی چې یا عظیم دا سلور الفاظ اوله او بیا د الله تبارک وتعالى نو دعا وکړه چې الله په موږ باندې باران راکې کا ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وی قسم می دی په هغه ذات باندې چې د چا په قبضه کې زما روح ته وی د علاء ابن حضرمی رضی الله تعالی الله سنوخ کته شي چې الله باران راکې دا الله سنا په دعا باندې چې الله تبارک وتعالى په شلک باران راکې کو وی مونږ ته لوخي هم تکړلو او په خپل هم بوس کړي او ټول ساوي خو پکې مو بکړو د وبو چې څه کمه وغه پوره شو وی روانو مخکې تلو بس مخې له دریاب راغی چې مخې له دریاب راغی خوشزه ده کشته ده نه وسو څنګه کو واپس کېږي عمر رضی الله تعالی حکم کړ کو په هر حالت دغه ځای ته ځان رسوي jihad لا اوس د امیر المؤمنین حکم دار چې دغه ځای ته تاسو ورسې jihad لا اوس کشته ده نو مخې له دریاب راغی څنګه لاړ بیا کسانو شکایت وکړه علاء ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ څخه د امیر صفه سالار او امیر وو د لشکر امیر او لخ مشرو کومندانو کمانډرو بیا ورته کسانو شکایت وکړه چې حضرت وسو بیا د اسن راکوشو او بیا 2 رکعات نفل وکړو او چې 2 رکعات نفل وکړو بیا لاس اوچت کړو یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم د سلور ټکی بیا ویلو او بیا دعا وکړه او بیا لخر ته چې شابه ورځي په دغه باندې وردانګي په دریاب وردانګي په خپل ته مخ شو ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وی قسم په الله سلور زره کسانو سور کسانو په لخر کې سلور زره کسانو او په دې دریاب ورو دانګل او په الله په ذات می د قسم کو د اوخانو او د اسونو د انسانانو د خپې قدر لمبي شي په دریاب کې دغه شان په دریاب ورو بغیر د کشته نه هغه په پوري وته اسونه په پوري وته ټول په پوري وته صرف دا سلور ټکی وایله
علما ولیکلي دي وی په دې کې اسم اعظم موجود دی. دې ټکو کې څه موجود دی؟ اسم اعظم پکې موجود دی. یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم وی په دې کې اسم اعظم موجود دی. وی د مرګ غونته مصیبت در باندې راغی، دومره لوړې مصیبتونه در باندې راغله چې ملا در لماتې ملا برداشت نشي کولی. وی دا څلور ټکي ووایه د دې نه وروسته دعا وغواړه الله به درنه ټول مصیبتونه درکړي. دې کې اسم اعظم موجود دی. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته بیانات او واقعیاګانې میلاویږي او د ګنټې د نشانه سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي. والسلام، ډېره مننه.